بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. سورة المائده لس سبقونو چې د حیل او د حرمت ذمہوار الله دی. تاسو خپل ژوند ټول رسومات او ټول کارونه د الله رب العزت د حکم مطابق وکړئ. خود ساخته تحریمات او رسومات هغه چې کمدنو ختم کړي. نهم سبق هغه شروع شو هغه کې ترغیب تبلیغ ته چې په همت سره او بهادرۍ سره مسله ورسو او د غلطو عقیدو چې کمدنو د غلطو عقیدو بیانو کا. قرآن کریم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه نو خبر ویلا چې د خپل حیثیت په دنیا کې جوړول غواړي. دا حیثیت بغیر د اقامت دین نه جوړیږي. دویم دی الوهیت د عیسی علیه السلام عقیده لري او دا عقیده صحیح نه ده. درېمه مسله د تثلیث ذکر کوي چې د الوهیت تقسیم کړی دی، درې ځایه کړی دی او سره د دې نه ځان هغه په حق باندې ګڼي. دا ورته ووایي چې تثلیث کفر دی. خدای توب درې ځایه کول چې د الوهیت تقسیمول دا کفر دی. د الوهیت ځای صرف الله دی، بل چاته چې کمدنو الہ موای، بل چاته الہ موای. دا هغه مسئلې نه خبرې بیا عاجزی د عیسی علیه السلام ذکر کوي. عیسایانو عقیده و د تثلیث چې هغه ویل د الوهیت اقانیم ثلاثه دي. اقنوم الوجود چې دی، اقنوم الحیات، اقنوم العلم. چې کوم اصل د وجود دی دا الله رب العزت سره دی او اقنوم د حیات عیسی ته منتقل شو ځکه هغه احیی الموتی دی. مریضان چې کمدنو ښه کوي او مارغان جوړی الوزی نو حیات دته منتقل شو. او اقنوم العلم روح القدس ته منتقل شو. نو خدایان درې دي. اولوهیت هغه درې ځایه کو تقسیم کو. قرآن ویل لقد كفر الذين چې اولوهیت درې ځایه کوي نو دا فاقه کافر دي. چې اولوهیت هغه په کروڑونو ځایه کوي نو هغه باره کې څه خیال لري. الله وی لا تتخذوا الهین اثنین. خدای توب دو ځایه کوي ما چې الہ د خیر یو ومني او الہ د شر بل ومني. نو اولوهیت څه شو؟ تقسیم شو. دلته وی درې ځایه کوي ما عیسایانو درې ځایه کړو چې وجود الله سره دی او ژوندي کول چې کمدنو هغه عیسی علیه السلام کوي او د علم
مسله د روح القدس سره د جبريل سره ده نو هغه درې ځای کو الله وی لقد كفر الذين چې درې ځای کوي نو سدي درې ځای کوي نو کافر دي چې خدای توبه درې ځای کو نو سدي کافر لقد كفر الذين جو سے او سړی وای چې عبادت الہ جمعات کی د جمعات الہ هغه چې کمدنو الله دی جمعات کې وځو سجده الله تکوم او د حکومت الہ هغه میں اکثریت ته هغه چې کمدنو انتظامی امور او حکومت په چې کمدنو د اکثریت په طریقه باندې چلوم الہ د نظم چې دی او د انتظام هغه میں اکثریت شو او چې کوم زما د رهن سهن د معاشري ژوند نه او زما د قومیت مسله ده او زما د عزیز والای مسله ده ولته الہ قومیت شو دو ملا شو ځای کو درې ځای د جماعت الہی جدا شو د معاشري الہی جدا شو او د حکومت او د سینټ الہی شو جدا شو الوهیت چې کمنو درې ځای کو منوی الہ التکوین هم سوکتے اللہ الہ التشریع هم سوکتے اللہ الہ التمدن هم سوکتے اللہ دے دی تقسیمول کریو دار تسلیس مطلبو کوئی نہیں تو جنان لقد کفر الذین نو په اعتبار د ذات سره الله یو غنو چې ذاتن الہ سو یو دی خدا الوهیت تقسیم کړو څه شي الوهیت تقسیم کړو صفت د الہ شو داغي شاخونه ځنی یو لور کړو ځنی بل لور کړو چې دا بیا په هندستان کې 33 کروڑ خدایان دي او په دلته د 30000 رسوي لگا لکنا سورہ 30000 مزارونه دی دا څه به سکای بیا لقد كفر الذين قالوا قسم چې کافر دي هغه کسان چې وایي چې یقینا الله دریم د دریو نه دی نشته الہ مگر الہ یکیو او د قتل الوهیت ورپسې راوړو کنه وما من الہ الا الہ واحد مخکمیلو اظهار حق کوم په دې واسطه په تسلیث باندې او په قصص القرآن د مولانا عبد الرحمن سیوهاروی کی په تسلیث باندې واسطه وَإِلَّمْ يَنْتَهُوا فَبَنُّ شُدِيدًا غَنَ شُدِيَ وَي مخامخا ورسیږي کسانو ته چې کفر کړی دینا عذاب درده انکه دعوت د توبې ورکړي هاي دې توبه نه کوي الله تعالی ګرځینا هاي دې را ګرځینا الله تعالی استغفرونه او بخنه غواړي د الله نه الله رب العزت بخنه کوونکې مهربان بل مسیح ابن مریم عاجزی د عیسی علیہ السلام عاجزی د عیسی علیہ السلام هم د یهودو اصلاح کوي او د عیسایانو یهودو چې کمندنو عیسی علیہ السلام په حق کې ډېر کمې کو پیغمبر منل خدان له خبره هغه ته چې کمندنو حلال اولادم نه وي دا غي باندې مراد کوي بل مسیح ابن مریم الا رسول او په عیسایانو مراد کوي چې عیسایانو عیسی علیہ السلام له الوهیت مرتبه ورکړي وا او مو صدیقا کان یاکلان الطعام اغا جزانو بل مسیح ابن مریم الا رسول دا چې کمندنو عیسی علیہ السلام زوی د مریم مگر علی گل شهد الله الہ نه دی خدای نه دی قد خلت من قبل الرسل یقینا تیر شوی زنا مخیر پیغمبران هغه په پیغمبران الہ نو عیسی علیہ السلام سره دی و مو صدیقه او مور د ولی بی وا نیک بی وا ولی وا کانا یا کلان توام دی دوړ وډوړه خوړه کانا یا کلان توام دی دوړ وډوړه خوړه وګوره کنه کیف نبین لهم الآیات سرنگ بیانم دیتا دلیلنا
الآیات جمع محلا بالله میں روڑا دلتا کم دلیلون دی چوئی دلیلون بیانو دلیلون سدی کانا یا کلان توام دی دوارو بسخوڑا بدنا غیر دلیل کو چکانا یا کلان توام دی دوارو بڑوڑا خوڑا دا ډوډۍ خوراکي ول دلیل کو یو چې څوک چې کمندونو ډوډۍ ته محتاج وي نو هغه چې کمندونو جواب ډوډۍ ته محتاج وي میر صاحب رحمه الله تعالی بچو د اسماتی لته هغه به ز جوابي شي لازم وي د چای جواب شي چې چای سکینو بیا خامخا چې کمندونو د اسماته اناوی ز جوابی چی لازم نو چې څوک ډوډۍ خوري هغه چې کمدنو او د اسماتی تسوی محتاج وي او د اسماتی ته محتاج وي نو چې او د اسماتی ته محتاج وي نو هغه الہ هغه چې کمدنو الہ نشي کېده او دې مطلب مفسرینو ذکر کړی دی ابن کثیر وایي چې یحتاجان الی التغذیه به وإلى خروجه منها بدن ډوډۍ ته محتاج دی او بیا ورپسې خروج ته سړي محتاج دی تفصیل کې ابن جوزی ذکر کوي به عبارت عن الاحتیاج الى الغایت دا چې کومو عبارت ته او د اسماتینا برهان کې ذکر کړي زرکشی او غرائب کې کانا به عن قضاء الحاجه دا چې کومو کنایه کړي دا د قضاء حاجت نه مولا لقاری ذکر کړي دي په کنایه عن یبولان و یغوطان کنایه عن یبولان و یغوطان چې دوی دواړه او د اسماتای دا چې کومو کنایه ده یبولان و یغوطان چې دوی چې کومو وړو کې او د اسماتای او د اسماتای لکه حافظ ابن قیم اغاثة اللحفان کی ذکر کری دی وَيَأْكُلْ ثُمَّ يَشْرَبْ ثُمَّ يَأْتِي بِلَازِمِ ذَلِكَ هَلْ هَذَا إِلَهُ وَيَأْكُلْ ثُمَّ يَشْرَبْ ثُمَّ يَأْتِي بِلَازِمِ ذَلِكَ هَلْ هَذَا إِلَهُ چې خوراکو کی اسکاکو کی او بیا د دې نتیجه ورکی هغه الہ کېدل نشي یا عبد المسیح افق فهذا بدایته فهذا منتهاه ایا عبد المسیح افق فهذا وری عیسی بندگی کو ان کے بیدار شاہ فهذا بدایته وهذا منتهاه شروع انتہا چیز چاہیے هغه تسنی شوی دی الا عبد قصیدہ ذکر کړی دا اغاثة اللحفان کی ور سره دا چې څوک ډوډۍ ته محتاج دی ناغه په زرګونو خدایانو زرګونو مخلوق تسلی محتاج وي چې سړی یو نوړې ډوډۍ خوري په دې څومره مخلوق تسلی محتاج دی دا نوړې ډوډۍ دې محتاج دی زمکه ته محتاج دی پس زمکه چې دا په دې کې کاروانده ده په دې کې غویانو ته ټیکټر تپالو تسلی محتاج دی ټیکټر چې دی هغه ډرایور ته محتاج دی تیلو ته محتاج دی موبلینو ته سره محتاج دی گریسو ته محتاج دی پنچری ته محتاج دی ټیر والا ته محتاج دی پاله ته محتاج دی د ګجرو غړې لوار ته سره محتاج دی پاله او هغه به جوړي یوه به جوړي هغه ته سره محتاج دی داسې مستری ته سره محتاج دی دا پټې دی اړه وایړو اوس کمندنو پدې کې تخم ته محتاج دی سره ته محتاج دی بیا نور ته سره محتاج دی سپوږمۍ ته محتاج دی باران ته محتاج دی اوبو ته سره محتاج دی فصل چې کمندنو غټ شو چوس غټ شو اوس ریوي نو پرې بلو کې چې کمندنو لور ته سره محتاج نو لور کې چې کمندنو لوار ته محتاج دی ترکان ته سره محتاج ځکه لور باندې جوړای هغه دغه ته محتاج دی لرګي والا ته اړیو ته سره محتاج دی تریشر کا پودے ریبو اس تریشر کا تا محتاج ہے ڈبلو تو صحیح محتاج ہے تریشر دیو کو اس سے کمنو لزائے اور سب تا محتاج ہے چچ تا محتاج ہے خز تا صحیح محتاج ہے دانے نے چے کمنو کور تا راوڑ لے اس ورپسے دا دانی چی دی دا با بوڑے چے کمنو سشیلا جران دیلا
دا درندګړي ته سي محتاج ګټو ته سي محتاج پلونو ته درندې هغه ته محتاج هغه وړو کو چې وړو دې کرا دې وړو اوس چې کوم غلبیل ته سي محتاج چاند دې کو اوس خځه ته سي محتاج چې هغه سوابږي وړو هغه اوبو ته محتاج اور ته محتاج طبخي ته سي محتاج ډوډۍ خځه ته چې کوم سي محتاج ډوډۍ په خشوا ډوډۍ دې راواغستا اوس چې کمدنو دریو گوتو تا سی دریو تا لکه شرعی بیوی دریو تا سی محتاج ہے بیا بے دے خلی توڑی سترگو تا سی محتاج ہے پوزی تا سی محتاج ہے چی بوئی کی بدبوئی خوبکی نشتے سترگو کا ضرر خوبکی نشتے اوس تے کہ خدا دو در شغاخونو تا سی محتاج ہے جبی تا محتاج چکے با بچلائی نا دے تا محتاج ہے دے تالو تا محتاج ہے چی تیرے کی میدے تا لارل میدے تا محتاج ہے چی پکی اصل تا کارو کی فضلجات یو طرف تکی وینا بل طرف تکی فضلجات یو طرف تکرل اس بیت الخلا سی محتاج ہے انظر نبین لهم الآیات سنگ آیاتو بیانو قرآن کریم یو ٹکی کی دمرا راجمع کرل کانا یا کلان طعام کی دا دمرا آیاتو نسشو راجمع او گورا کنا سرنگ بیانم دیتا دلیلونا دا عبدی عیسیٰ علیہ السلام و دا مریم چدا دوارا متاز و جزانو بیا وګورا کم طرف ته دګه کول شي دی چې کم طرف ته واړول شي دی قول ورته وایا اتعبدون من دون الله دا مسله وتورسو خبره طریقه باندې چې عبادت د هغه چا حق ته چې هغه متصرف او عالم غیبی چې چا کې قدرت نوي او علم نوي داغه عبادت کول د بت سره عبادت کول یغه جزان دي قول اتعبدون من دون الله ورته وایا ایت سبحانه کی کوئی د الله نه علاوه دا سوچ وسنه لري تاسو لرا د تکلیف او نه د فائدې او نو ته معلوم صحیح شو کنه نو نفي د تصرف وکړو د علم په څه کې قیاس کې والله والسميع العليم اثبات د علم یو کو قدرت په څه کې قیاس کې والله والسميع العليم هغه الله رب العزت اوریدونکو نار سو پویا پارسو قدرت عالم پچا دے خلی علی الكتاب دعوت ہوایا چیز اللہ رب العزت دا دین مقابلہ کی ابتداء مکوئی نوی نوی نظامنا او نوی نوی سیزونا مراو باستی خلی علی الكتاب وارتا ہوایا یا کتاب والو لا تغلو فی دینکم عائشی رضی اللہ تعالی مانا کڑے ہوا چلا تبتدعو نوی نوی بدعات چې کمونو مراو باسي نوی نظامونو قانونو مراو باسي یا علل کتاب یا کتاب والا لا تغلو فی دینکم خاص کمونو زیاته مکوئ فی دینکم په نظام د ژوند خپل کې غیر الحق نامناسب ولا تتبعوا قوم او تابعداري مکوئ د خیالاتو د داسې قوم چا پولیس او شادلو داغه چې کمونو د خواهشات ممانه خاضلوا من قبل یقینا هغه چې کومو غلط شو او گمراه شو مخکې واذلوا كثيرا او غلط کړو ډېر خلکو لرام وضلوا عن سواء السبيل او په خپلوم غلط دلاره ساملارنا چې چا چې کومو بدعت کړو او الله په قانون باندې عمل نه وکړي هغه الله په لعنت کړو هلو ان الذين يرد دنیا راوړه لو ان الذين فلا کړي شو کسان چې انکار کړو د بنی اسرائیلونو علی لسان داود او خیروز داود علیہ السلام او عیسی علیہ السلام اغینا داود علیہ السلام په خیروتنا شادوغان جوړ شو ادم ایدین انکار کو د عیسی علیہ السلام په هغه خنزیران چې کوم نه جوړ شو داول ته نه جوړ شو زکه چې قانون نه مانو د هلو د حرمت ذمہ دار څوک نه مانو ذالک ما سو وکانو یاتدون دار دی وجنا جرینا فرمانی کولا او دی دا حد نه تیرې کو وکانو یاتدون او کانو لا تناهونا دای مرزو کانو لا تناهونا منکرن فالو یومانا دای چې دی نو باندې دل ګنا نه وکوي لازمی معنا نه وکړه یعنی ګنا نه باندې دل نه وکوي کله کو بس کو ګنا باندې بالکل توبه او ټس نه مس کېدل نه بس ګنا ځوندنه وشي او توبه سکی او باسي دې بدا کار نه کوم دې متعدی معنا کانوا لا تناونا
دای چو لا تناونا دایوان بندول خلق د ګنانا نه یعنی المنکر به نه کولا د ګنانا به خلق نه بندو او فالو کو به دلرا خلق بچ ګنا کو نو دایوا دا غید ګنانا بندول نه یعنی نه یعنی المنکر به نه کولا دیو جنا چې چانه یعنی المنکر نه کول نو پاغم سزا رااله لکه حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام او واقع ذکر کړل تیر امتونو اے الله رب العزت ته وی فرشتو ته چې دم مرها معه فإنه لم يتمعر وجهه فيها زمان وجه چې کمندونو ورته د په تندې کې ګرونجي نه وراغله لا تناونا یعنی دا چې کمندونو باندې کړي نه یعنی المنکر ضروری ده چې کله چې کمندونو نه یعنی المنکر نه کیږي په دې ډېر نقصانات دي یو نقصان چې کمندونو دا ده چې دا سبب د عذاب د الله دی چې سړی غلې پاتې شي په ګناه باندې سره دې چې د بیان وسشتا او دې بیا بیان نه کوي او غلې په پاتې شو دا سبب د الله د عذاب دی دوی مدادا چې کله مولیان او عالمان د ګناه رد نه کوي د ګناه کوون کی په ذهن کې هغه ګناهونه معمولی ښکار شي تهاون بالمعاصی هغه ګناهونه چې کمنو معمولی ښکار شي دریم نقصان دا دی چې په دې سره ګناهګار په ګناهونو باندې بادران شي ګناهګار په ګناهونو باندې بادران شي څلورم نقصان دا دی چې کله د منکر رد نکېږي نو څو وخت پس هغې ته بیا څوک ګناه نه وایي نو جهل زیات شي او علم کم شي هغې ته بیا څوک څه نه وایي ګناه نه وایي نو جهل زیات شي او علم کم شي پنځم دا دی چې کله د ګناه رد نه کېږي نو بیا چې کمدنو ګناهونه خلقو ته ښکاره شي او اقتدار د ګناهګار راشي اقتدار د ګناهګار راشي نو بیا د نیکانو خلقو ژوند تنګ شي د نیکانو خلقو ژوند د سختۍ شي بیا دا د نهی عن المنکر د پرېښودو اضرار دي تفسیر سعدی کې ذکر کړی دی په دې ځای باندې نو نهی عن المنکر ضروری ده دا مو آیا چې څه فائدہ ده ته ګناه وایا کم از کم داغه عقیدی حفاظت خو بس شي وشي او علم باندې ختميږي نو ته غلطي وایا ګناه وایا چې کله په د دې شاه ولی الله رحمه الله بدور بازغه کې ذکر کړی دی چې عالمانو له پکار دي واعظین له چې واعظ او نصیحت څوک کوي چې په معاشره کې کم جزئیات ګناونه دي چې کم خلک کم ګناونه کوي نو دا نه وي په بیان کې چې ګناونه باندې کو د ګناونو نه بزان ساتو صحیح ده کنه غیب وي شي وای چې نیکه وکاو او نیکه خصیز ده تشدانا بلکې جزئی طور چې کوم ګناه دی اکه ګناه دی په ګوته کې هادي په ګوته کې وای واعظین چې دي نصیحت کوون کې عالمان چې دي وای دی په کلیات او اکتفا نه کوي دی په کلیات او اکتفا نه کوي چې بس قران خصیص دی او قران به قانون کوو قران به کمندونو رواني
دا ټول خلق مني جزئیات ذکر کا چې خلقو کې کم ګناه ده اک ګناه باندې ګوته سکا ګناه ګوته کېده خطیب سے مدذل العالی ذکر کړي چې منګه په کتابونو کې دا زوتول چې شرک غلط شی دی دا موږ زوتول په سبقونو کې چې شرک څه شی دی غلط شی دی او شرک په پریدو او بدعت خشه نه دی بدعت پنه کو دا موږ وایلو خو موږ مشرکانو مو موږ بدعتیانو مو ولې موږ ته چا په ګوته کړی نو چې دغه شی څه دی شرک ته دا بدعت دی به شیخ القرآن رحم الله تعالی کمال لاو چې هغه موږ وسندلو وی چې دا تاسو په کوم کې مبتلا نه دا شرک ته کنه د شرک بد وای او شرک کوي د بدعت بد وای او بدعت کوي خدا فریضه کنه جزئیات موږ ته خودل ابوالګرام شیخ ابراهیم الله تعالی مولا راغی وی ما ته وی چې خلق ته په جګړه کړل آسی بی سره خلق په جګړه کړل دا مسئلې خو مونږ وکړو امون سره خو څوک جنگ نه کوي بما چې الله دې خوشاله که زما خو د جنگ شوق نه دی جنگ می شوق نه دی زه خو هم چې دې مسله ومني تی وته دا شو چې بغیر د جنگ یې سکی دا ما ته چې سید زبینن کوما بما چې سید ما اسفخین ما خلکو ته وی چې کینې مولوی صاحب لګه خبره کوي چالګه خبره کوي په مولوی صاحب پاسه د وی چې خبره او سوکړه تمهیدی وی بیا چې د کلمې مطلب دار چې الله یک کیو دې منو په کبه نه منو ټولوي چې منو وی چې الله سره و شریک وي صدر نه منو وی دا وی خلق وی چې بالکل بیا د محمد رسول الله مطلب دار چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقو خپل ژوند سکو تیرو او چې د نبی علیہ السلام د طریقې خلافی رسمونه رواجونه بدعت دا و پریدو صحیح ده کنه په ټول وی چې او عبادت دا سو قتل چې وګونه چا جنگو کو په شرک مې را دومو کو په بدعت مې سو کو را دو کو توحید مې بیان کو سنت مې سکو بیان کلمات چې الله دې خوشاله کړ دغه ځان را خو زما خودريګا په ځپاسه د ما دې خلکو ته وی چې دا مولای سي وی چې دا تاسو چې کمنو د اخون بابا رواني او د حالت خپل جتونه غواړي او الته چې کمنو منځته شکرانه وړي نو دا شرک دی او دا باندې کوګنی بیا به موږ د غرغشتو ایندوان یو بیا ورنه ایندوان جوړ شي وې دا خبره کولو او چې غرب شو ریل راغې او هغه په لګې دوی ماته چې جنگ دې جوړ کړه همه چې الله دې خوشاله کا دا شو ایندوان هم مني چې خو خدي او بد بد دی خبا کو بد بنتو دا خوندوان هم منی خو تا پا گوتا کا بد و تا پا گوتا کا نو جزئیات چې کمدنو د خپل معاشره هغه چې کمدنو قتل چې کم گناه کې خلق مبتلا دي کم رسم کې خلق سره مبتلا دي هغه چې کمدنو وایل نن په درسونو کې په بیانونو کې د منکرات رد کم نه بلکې پنځ پانی حساب دي د دې وجنا ګناونه رسره سیوا کیږي راستره د سیوا کیږي او د ګناهونو نفرت د زړونو نه سکی وځي لکه دا غانه بجانې سازونه دا اوس لکه عام مولان طالبان په جماعتونو کې هم کوي حالانکه دا ګناه کبیره ده نبی علیہ السلام وی سماع الملاهی فسق سماع الملاهی والجلوس علیها فسق غانه بجانې اوریدل هغه ته ناسا دا چې کمر فسق ته واستلذذ بها کفر اګه ګناه کبیره ده او دا لکه اړو شروط په سوک نه خرابوي لکه جنکو ته قتل ګناه کبیره ده او فتوانو ته قتل دا غیر سوک شروط نه حسابي حالانکه صفا خبره ده چې لکه کمی جنې ته قتل حرام دي هغه پټو ته قتلوم سدي حرام دي پټو ته قتلوم حرام دي او دا هم کیږي دا ګناونه کیږي سړو ته قتل کیږي دا ولي دا چې کمونو موږ د منکرات رد نه کوو د منکرات رد دا ضروري وو دا ضروري نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صفاوي من را منکم منکرا چا چې یو ګناه ولیدو چا چې ولیدو فلیغیره بيده
فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه درجات خودلی وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه درېمه یو معنا ده كانوا لا يتناهون دیچو کانو لا يتناهون دای باندې دل د ګنا نه چې د خلکو بکاو چې د خلکو بکاو کوم ګنا دا مولیان به باندې دل نه دا غزاینا یعنی هغه غزای ته بدی تل او غی تر بناستو فآكلوهم وجالسوهم وشاربوهم دی وته یو ځل بیانو کړو چې خلک به بند نشو بیا به سره دي شو ناس کو یعنی دا ګنا نه او د ګناګارو د مجلس نه به بایکاټو نه کو ناغې نه به بایکاټ نه کو نو د اغې د وجنه دا چې کندنو شادوغان او خنزیران شو شاغې نه چې کندنو بایکاټ وکا د ګنا د مجلس نه د ګنا د ځای نه هغې نه یو طرف ته شه غلط ولاړې یو مجلس کې ګناه کېده ورته دې ووایي دا ګناه دی یا دې ویلی نه شو نو کم از کم په ځان دې وستې دا هغه ځای نه راځه دا هغه ځای نه چې کمدنو راځه کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه دی چې کمدنو لا یتناهون دی ونه بندېدل د ګناه نه چې کو به د خلکو دی لره لبئس ما کانوا یفعلون خامخا بد دی هغه چې دی کول ترا کثیره منهم دار بل زور نه ورکي چې کله داسې شو نو بیا د کافرانو سره دوستانو سره مثلا نو کانوا لا ترا کثیره منهم بین وزیات د دینا چې دوستی کوي هغه کسانو سره چې کفر کړي دا چې کمندنو د منافقانو کار چې هغه چې کمندنو هغه سره دوستی کوي لاوی سما قدمت لهم خامخا بد دی هغه چې لګلی دل نفسونو د سړي هغه ان سخط الله علیهم دا چې دای چې کمندنو کار کړه غوسه کړه الله په دی باندې وفل عذاب هم خالدون او په ګناه کې به دای چې کمندنو همیشه وي وفل عذاب هم خالدون او په ګناه کې به دای چې کمندنو همیشه وي وفل عذاب په عذاب کې به دای همیشه وي ولو کان یؤمنون دا چې دی کافر سره دوستی کوي د دې وجه صدا د دې وجه چې کمندنو دا چې د ایمان کمزور دی د دې چې کمندنو ایمان کمزور دی لو کان یؤمنون بالله کدی چې کمندنو ایمان لرله په الله رب العزت باندې لو کان یؤمنون کدی ایمان لرله په الله رب العزت وما والنبي او پیغمبر علیہ السلام باندې او هغه باندې چې نازل کړی شوی دتا متخذو مولیاء نبی جوړ کړی دی دوستان ور الله مقدم دے متخذو مولیاء تعالی دے لیکن نہ کثیر مقدمه استثنائیه ده که فکر دی وتا کړی کدی ایمان لرله په الله او په پیغمبر او په کتاب چې نازل کړی شوی دتا نبی جوړ کړی دی یاران ولکن کثیر منهم فاسقون خو زیاد د دینا وتون کړی دی ایمان نه نو زکه جوړ کړی دی یاران زکه جوړ کړی دی یاران ایمان نشته زکه کافر سره دوستی کوي هغه به مشوره روان دي ماتغزوم اولیاء نوې جوړ کړی دی چې کمنو یاران ولکن کثیر منهم فاسقون خو زیاد د دینا چې کمنو نافرمانه او وتون کړي ایمان نه لا تجدن اشد الناس دا دوستان دغه سره دشمنانو سره دوستی کول دای دشمنانو سره دوستی کوي ولا تجدن اشد الناس خامخا تبومه زیاد دخل کنا خامخا وبومه سخت دخل کنا په دشمنای کې د پاره دا کسانو چې مان راوړل څوک ال يهوديان هوا کسان چې مشرکان دي مذهبي مشرکان یعنی يهود او هنود مذهبي مشرکان اندوان دي چکان دي نو یهود او هنود چې دي دا سخت چې کومو په سکه په دشمنای کې د مسلمانانو سره د ټولو نه سخت دشمنان دي ولا تجرن اقربهم موده او خامخامو ما نزدې دینه په دوستای په مینا کې دا کسانو سره چې مان راوړل دي الذين کسان چې وای چې موږ عیسایان یو عیسایان کې ته کمندنو هغه کې به مینا عمومي
یو قرآن ورپسې وجه ذکر کړي چې عیسایانو کې دا چیزی دا ورپسې د بیا بدای مینه به چا سره یعنی مسلمانانو سره بیا دی نرمي نا یو قسیس رهبان او لا استكبرون تاسو وايي حکم دایر په علت سره چې علت نو حکمي چې علت نو حکم نو چې دا درې کسان کم دی په کې قسیسین رهبان او لا استكبرون نو د دې خلکو د چا سره مینه ده مسلمانانو سره مینه شته او چې دین علاوه دي نو عیسایان ویلي وزامن دي د یهودو نه زیات سختی دویم دا آیات د نجاشی او داغه د ملګرو بارک راغله نجاشی او داغه د ملګرو بارک راغله چې هغه چې کمندونو نرمو د دې وجنا خازن معلم التنزيل ذکر کړی دی وایي دې ټول نصاران دي مراد لانهم في عداوه المسلمين كاليهود ځکه چې دا په دشمنانو د مسلمانانو کې بشان دي يهودو دي جماعتونه رنگي ماشومان وجني زنانه وجني دا عام نصارانه دي په یو د قوجه د قسیسین او رهبان او بلغ نجاشی او د عملګریا دي مولانا سیندی رحم الله وای چې دا تاسو چې کمونو شال خیزه تحریک چلولو چې ټول محاذونه ځان ته مکولاوه یو لاستړه او بل سره جنگ کاوه چې دا یو ټوت کې بیا د لیبل ته الله سپرانه ده نو يهود او نصارا چې کمونو اسلام نبی علیہ السلام ته چې دواړه ځان ته مو دشمنان کاوه اول یو ختم کړ بیا بل ختمه وا یو ختم کړ دا يهود نږدېو دا ختم کوي نصارا کو خلق ته دې چر سره جګړې نه کوي دا غي لاس و تړل چې کله دا سنبال کړل بیا چې کمندنو قیصر ته هم خطو لګوي اسلم تسلیم خپیرا ورنورو ذالک بیان منهم قسیسین دا دیو جنا چې یقینا دې کې طلبگار د حق دي قسیسین طلبگار د حق ورهبانو پیرانو ملنګان دي پر خوذون کې د دنیا راهبانو بګي درویشان او یقینا دې ځان معتبر نه غني وایذا سمعوا ما انزل الى الرسول دا شکل چې کمندنو صحابه کرام لاړل صحابه کرام حبشه ته لاړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولېګل حبشه ته وکي عثمان رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور مبارک رقیہ بی بی او داسې جعفر رضی الله تعالی عنہ داخلك په خلاړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خاندان خلق چې کمنو تلو او داغه هجرت په مقاصدو د نجاشی پسې وفد راغی د مدینې نه د مکې نه هغه ته وی چې دای موږ لراکه د زمونږ د پلار نیکه دشمنان دي او دلته را تقتیدلی دي نو موږ له کمندونو د خپل دشمنان راکړه هغه دا شانته نشم درکوله چې هغه پناه وخته ز څنګه تاسو له دا شاندار اول چې کمندونو د هغه سره خبره کوم هغه راو وختل جعفر رضی الله تعالی عنہ ته خبرو کړه چې موږ داسو شو د اسلام حقیقت ته بیان کړ هغه ته بس صحیح رضی تاسو آزاد یې هغه ته د دین نشم درکوله بس دا خپل دین ته چلای سہیل ابن عمر په دې کې تله هغه ما سره وګورشته ورو کده بل برابر موږ دوره تحفه راوړې ته حایف راوړې دي او دې زمون کار نه کوي بل رضی پاپان پویا کړل مولیان او هغه ته وی دې خو عیسی علی السلام ته کنزل کړي او عیسی علی السلام باره کې ډېر څه غلط عقیده ده هغه ته نه بیا تاسو ته کوي هغه له نجاشی ته کیسه وکړه ور دې خو ډېر ښه عقیدی او عیسی علی السلام هغه ښه وی عیسی علی السلام باره کې دا خبرې کوي راولې بیا راولې
جعفر رضی الله تعالی عنہ ما سره کې وی چې کله عیسی علی السلام بارک راته خبره کینې زه بلګه څه خبره نرم غونته کې حکم دا سه ګول مول وو حکم کوئی چرالم دربار تا او د تاسو کو چې ته عیسی علی السلام بارک سوای به ما د کټم په سلام کړ چې حق وای چې کیږي به به ما ورته چې زما سووا خو چې مونږ راتلو یو صورت راغلو او که ستا اجازه دې زباغه صورت وا هغه ته ویوا د سورۃ مریم هغه شروع کو سورۃ مریم شروع کو او چې هغه تلاوت کو جعفر رضی الله تعالی عنہ نو نجاشی او د نجاشی ملګرو ټولو جوړلو او چې کله دې ځای له رسید ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون چې دغه ځای له رسید نجاشی ټلی چې په جړا شو وی بس تینه راوغستوي قسم په الله ک عیسی د دینه اپل دومره ونی دا تا چې سوې د دینه اپل عیسی دومره نه دی هغه مليانه پرشار شروع کو داسي چې دا دې څه کې د تایید کې هغه ورته کتا سمري او کچوي حقیقت هم دار چې کوم دوی ورته وی زئی وی انتم شوم فی ارضی تا زما په ځمکه کې چې کم ځای ګرځي نو ازادي او تاسو څه څه نشي ویلې قرآن کریم ذکر کوي وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ پاو کې چوار دی هغه چې نازل کړی شوی دی نبی علیہ السلام ته ویني بسترګې دی چاو بېږي نو خدا وجنم دا واجب دی نه چې دیو پیجن دا اقلارم عیسی علیہ السلام حقیقت او پیجن دا یقولون وای دی مونږه ایرو زمونږه مونږه مان لرو فقتم نامه شاهدین نو لیکه مونږه سره د نبی علیہ السلام د امت نه او د گوايو کوونکو د توحید نه او سړي مونږ لرا چې ایمان بلرو په الله باندې او هغه باندې چراغلی زمونږ ته داکنا او مونږ تمسا د چې دنه وکي مونږ لرا رب زمونږه سره د قوم نه کارونه اصحابهم الله بما قالوا بنور کړه الله ور وکي الله رب العزت دایلرا اصحابهم الله بما قالوا ور وکي الله رب العزت دایلرا بما قالوا د وجدا غنا چې دی ویل عقیده چې کومنه ولرلا بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار باغنا بما قالوا بما اعتقدوا چې دای چې کومنه کوم عقیده لرلې و جنات تجري من تحتها الانهار باغنا چې بایګ ولانه داغه نه سیندونه لان داغه نه سیندونه تجري من تحتها الانهار خالدین فیها میشوی پدې کې فذالک جزاء المحسنین او دار چې کومو بدل نه کانو یار ذکر کړي والذین کفروا وکذبوا بیااتنا کسان چې انکار کوي او دروغجن غړیا تن زمان دار دوزخیان یا الذین آمنو تعالی سم باب دې آیت نمبر 105 پورې یو سل 5 نمبر آیت پورې او پدې کې دوباره غو مسائل ذکر کړي سالور والا مسائل اربعہ آپ کی بیا راڑی اول رد بتحریمات العباد خود ساخته تحریمات ختم کئی دزان نه جوړ کړي تحریمات هغه کمندونو ختم کئی اے ایمان والو لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم ما حرام وی پاک او حلال آغا شلال کړي دی الله رب عزت تاسو لرا فزان بندو ایمان نو دا چې خو ساخته رسمونه جوړ کړیو هيا هغه شو دویم قرطبي وای رد على غلات المتزاهدين وعلى آل البطالة من المتصوفين زنه چې کمندنو شیخانی او بیلم بزرگانی ناغی بزان باندې کلی خوراکونه او کلی جامع دا بندی کی او یره دې سره نه غټی کی بیا نا فزان باندې چې کمندنو بندي کی او فزان حرام کی دا غلطه خبره ده پدې باندې چې کمندنو فزان ما حرام و طلب مکوا او هغه بسې دین م پرېدا او چې الله رب العزت درکنه استعمال وای چې الله خوراک درکوي خو عبادت په وکړه
الله خي جامې درکړې وای غوندا حرام وای ما بزان باندې او بندوي ما بزان باندې لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا زیاته مکوئ اعتدا سره هغه ته کمندنو د ځان نه حرمتونه کول چې د ځان نه سيزونه حرام کړي عقیده تطیر په نیت د ثواب او په عقیده د چوت چات باندې یقینا الله چې زیاته مینا رکه زیاتی کوم کو سره وکلو بیارت په تحریمات العباد وکلو خړی یعنی استعمالوي دا غنا چې درکړي الله تعالی او پاک وتقوا الله لرګي د الله غذاتنا چې تاسو په باندې یقین کوئ لا یواخذکم الله مساله قسم راوړه د دې څه مطلب کله کله او سړی په ځان باندې حلال حرام کی او هغه کې دا نیت نوي چې ګینې نو دې کې ماته څه تکلیف رسیږي یعنی په عقیده د سپیرتوب نوي خدای په ځان باندې یعنی قسم ته کوي څه ته کوي قسم او قران کریم وایي که حلال له بزان حرام کړو نو دا څه شی دی قسم نه اوس دغه استعمال کا او کفاره څخه نو تحریم الحلال یمین حلال بزان بندول لا څه شی دی قسم نه او کفاره ورکا دویم کچرته قسم دې هم کړو او ویلی دیو چې دا شین رنگ بزنه استعمالوم قسم دې کوم استعمال کو بیا ما ته سپیخیږي نو که قسم دې کړی نو څه کا قسم مات کا او کفاره ورکا او غسیسته کا استعمال او ځکه مساله قسم رامیان ساګلا لا یواخذکم الله باللغو فی ایمانکم دنیوی الله تاسو را په بیراده د قسمونو تاسو ولکن یواخذکم خونیوی الله رب العزت تاسو لرا فاغبانت حقتم الایمان شکل کړي وی تاسو قسمونه حقت کړي وی تاسو او تړلې وی تاسو اراده کړي وی تاسو قسمونه یعنی سره روان وخت کې حقت کړو چې یا به کوم یا به نه کوم نو هغه یادي فکفاره اطعام عشرة مساکین اوس ماتای په طریقې کار سره فکفاره اطعام عشرة مساکین فکفاره دا غلسو خوراک ور ګور دل سو غریبانو ته درمیانو دا غنا چخروي تاسو وکورالو باندې او کې سوتم یا جامع زیدی او تاریو کبایا ذات ول شپتی آزاد ول غلام نا مالی کفاره وا کبه دې درو کې د چایو وسنه راسیدو نو اوس بدني کفاره د روزه دانه چاول به روزه نیوي اول به روزه نیوي اول بل سو غریبانان له دوه تصور کوي ډوډۍ ورکړي د دې واسه نه رسیدو نو بیا به روزه نیوي هم الله میاجه دوسیام چا چې وسنه رسیدو فاسیام ثلاثه ایام نو د باندې روزي دې درې ورځې خو پر لپسې ذالکا کفاره ایمانکم دا چې کندنو کفاره د قسمونو تاسو اذا حلفتم چې کله تاسو قسمونو کوي او ماته کوي اذا حلفتم وحلفتم او ماته کوي واحفظوا ایمانکم خیال ساتي د خپل قسمونو حفاظت کوي د خپل قسمونو څه مطلب یو قسمونه مکوا څه ضرورت ته چې به څه قسمونه کوي دویم چې قسم کوي نه غیر الله په نوم مکو دریم چې دې وکړو بیا ما تاو بیا ما مثالورم چې دې مات کنو کفاره ورکا چې دې مات کنو کفاره ورکا دا ټول قسم حفاظت دی دا کارنګي بیان الله تعالی خپل د حکمونه احکامات بیانې لعلکم تشکرون کې دې چې تاسو قدر وکړئ الله دې نعمتونو او الله دې احکاماتو الله احکاماتو قدر وکړئ یا الذین آمنو دو مسئلے راوړي تحریمات الله وسر نذور العباد حرام داری چې الله حرام کړی ځان نه حرام وا
نو مانخت د غیر الله څخه کړی دا حرام کړی دا. اے ایمان والو انما الخمر والمیسر یقینا شراب و جواری والانصاب و درگاونا فدرگاون والالول والازلام و غشی یعنی لاٹرائی قسمت پونائی ریچ سندہ غلدی و گاندی مینا مالی شیطان کار دا شیطان نا فاجتانی بونسان بچ کے دینا مکمل لعلکم تفلحون کے دی چی کامیاب شئی. دنیاوی ضرر ذکر کئی دا شراب و دا جوار آئے ظاہری کے تو ہے زپے صحیح کا تما او ظاہری کے وہ شرابو کے مستی دا شرابو کے مستی دا. فإنما يريد الله انما يريد الشیطان یقینا ارادہ کے شیطان چوا چاہیے ایو کیا بینکم دا چرتاو کستا سرمیانزا دشمنی او بغض فی الخمر فسکولو دا حرامو پا خورلو دا حرامو خمر چه حرام خوراکونا یو ملک عام شي او حرام کارونا پا یو ملک عام شي نو التا چه کمدنو لوی عذاب راشی بی اتفاقی لوی عذاب راشی بی اتفاقی نو بس گورا تماشا کونو وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ او بیان اللہ قانون پاتشی او بان کتاب سننا دیاد اولد اللہ نا او خاص کردمان زنان وانی صلاة او خاص کردمان زرنا حالت منتون ویتا سمنا کی دن کی مانا انتہو منا شئی حالت منتون ویتا سمنا کی دن کی واتیو اللہ واتیو الرسول او تابداریو کی ترغیب اطاعت تا کامیابی بدی کی دا تابداریو کی دا اللہ رب العزت او تابداریو کی امانی دا پیغمبر علیہ السلام وازرو یری گئی احتیاطو کی خواہ قلیتا سن پوشی شیخینن پا پیغمبر زمانی رسول صاحب زن صحابو تا پوسو کو چاپ خیٹا کے شراب پراتو امڑ شوی دی او جواری خوڑلے و امڑ شوی دی دا غی بسکی گی پیاغل نهی نمخ کیو سو خبر ندا نشتا ہے پاک کسانو بانی چیمان راوڑے دو کئی کملونا جناہن گناہ فیما پاسکے تو آئیمو چدے خوڑلی دی ازامت تقو آمنو وقتی چدے انسان بچکی شرکنا او ایمان راوڑی او ککینے کملونا او بیا چه کمر دی انسان بچکی تنا فرمانے دا اللہ نو آمنو ایمان راوڑی او بیا چه کمر زان بچکی واسنونی کیوں کی اخلاصو کی دریز علی تقوی راوڑا اتقو 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 دوزلی آمنو راوڑو تاولنے خلقبانو اغیطا بکی عجت نشتے لیسا علی اللذین آمنو عامل الصالحات دوزلی آمنو راوڑو یوزلی عامل الصالحات او یوزلی احسان باچ سورة تفسیرون دین دور و مانی زنی وی تقوی یودا فیما بینه و بین نفسه دویم ادا ما بینه و بین اللہ او بین الناس او دریم ادا دوام پا تقوی دارنگ ایمان دوزل دے نیوزلی ایمانو بل دوام پا ایمانو دارنگ نور ترجمی ڈیری شوی دی منگ صورت مطابق تو استادانو ترجمہ کو صورت کے سالور مسئلی دی تحریمات اللہ تحریمات نزول اللہ او تحریمات العباد نزور العباد سالور مسئلی دریز علی تقوی راوڑا یو اتقاو زان بچ کدا حرام دا اللہ نا اللہ دا حرام نظام سکو دوین اتقاو زان بچ کدا تحریمات العباد نا یعنی حرام اول دا زان ننکی ندی رسول نیزان سکو درم اتقاو عن نزور العباد دا نزور العباد نیزان سکو
پوښوي یعنی دغه رسمونه هم ختم کړو ایمان دو ځلې دی ایمان راوړو چې حلال اونکه حرام اونکه الله دی دویم ځل ایمان راوړو چې لایق د منښت الله دی حقدار د منښت څوک دی الله عمل صالح راوړو د دې مسائل بیان چې دا مسائل څه کوي بیانې احسان راوړو چې ټول کارونو کې اخلاص ضروری دی د ټول کارونو کې چې کومو څه ضروری دی اخلاص هو احسنو والله يحب المحسنين الله رب العزت مینا کې اخلاص کوونکو سره یا ای الذین آمنو دا تحریمات العباد خو موقت تحریمات العباد راوړل موقت لکه سر د صورت کې ویلو غیر محل صید وانتم حرم ایمان والو لا یبلونکم الله بشیء خامخاص میخبکه پتا سبحان الله په یو سره کارنا چرسی بره تلا سنونه دستاسو تدې لپاره چې خار کې الله رسول شریک د الله نه ناجیدا چا چې زیاته او کپس ددنه یعنی په دا حرم کې احکار وکړو بدل عذاب دردونکې نو ایمان والو لا تقتلوا الصيدا موجنه خار لرا شیطا سبحالت د حرام کې وانتم حرم شیطا سبحرم کې حرام کې کارم کې او سزا چې اوسړیو کې کار وټ کونتره وجلای بل سم چا چې ول دل رستا سنا فمن قتلو چا چې وج دل رستا سنا متعمدن د قستا فجزاء مثل ما قتل من النعم نو سزا دا غمرا چې وجلی دو تسارونه داغه مثل ساروی باور کی کورنه نام چې ساروی بیا مثل سوریا مثل مانوی ناغیم ربور کلا کنتر وجل دا آنو دے سے کندنو کور کے چرگور کی یا پرس کر کنتری قیمت 100 روپے دے 100 روپے دی سکی ور کی فجزا مثل ما قتلا سزا داغیم مثل ما پشان داغی چو وجلی دو نسو مثل یعنی دا سارونا یا قوم بی زوان لن دا فیصله بسوک کئی یا حکم بی زوان لن فیصله بکی بدیبان خاندان انصاف ساسونا دا وخریسو حادیان قربانی رسیدن کی کعبه تا اوز دا مثل بالکل نشتے پرس کا یار دا وسن رسی ناو کفارتن طعام مساکین یا کفارا خوراک دا غریبانانو یا چکمدنو کفارا دا خوراک د غریبانو هغه به کمندونو ورکی چې سوره خوراک راتلی شي خوراک د غریبانو قضا وسمنو حال ذالک صيامن یا برابر د روزه پرس ک 100 روپے دا اخکار قیمتو او د 100 روپو دا د لاسو غریبانو د خوراک قیمتو نو د لاس روزيونی وی لیازو قبال امره دې لپاره چوسکی دې چې کومو سزا وکاري اف الله ما سلام معافي کړی دا الله داغه نه تیر شوی دي او څوک چراو کړي ته بدلا واخلي الله ارتنا او الله رزق او خان ته بدلا غستلو او حل لكم ليله احل لكم دام تحریمات الله ذکر کړي روا کړی شه استاد لپاره کار دلوان دې کار د دریاب توبو خار سوید البار سوید چې باندې په خپل اخکار کی وان طعامو او خوراک ددو د سمندر خوراک چې سمندر د ترارتاو کی طعام چې سمندر رارتاو کی متاع لکم دا خوراک د تاسو د فائدہ تاسو لپاره ولې سیاره او د پاره د مسافرو په حرم علیکم سوید البر آرام کړی شه د تاسو باندې کار دوچی ما دم تمور من تر سو پوری چی تاسو په حالت د حرام کې او یریږي د الله د غزاد نه
چې تاسو هغه ته ورجمع کړئ شئ جعل الله الکعبة دا بیان د نذور الله چې د الله د نوم کوم منل شوي دي هغه عزتمند او خیال وساتئ دا عزتمند او خیال وساتئ جعل الله الکعبة البیت الحرام ګرځولې دا الله رب العزت کعبه کور عزتمند قیاما للناس دا سبب دو درېدو د پاره د خلکو ګوره زمون بدن دی پدې کې د هر اندام سره د روح تعلق دی چې د کوم ځای نه د روح تعلق کټ شي هغه بدن څه شي هغه مړ شي لکه الله سره تعلق کټ شو نو لاس شو شل خپې سره تعلق کټ شو نو خپه شو خو انسان شته که نشته شته که نه انسان خو نه دی ختم خو که د زړه نه تعلق شو نو دا الله رب العزت دې ټول کائنات سره تعلق دی ایس یو چیز د الله سره تعلق نه بغیر پاتې کېدلی نشي چې د الله تعلق د کمزای نه کټ شي هغه ختم شي نشي ختم خو که د الله رب العزت تعلق د بیت الله نه شو کټ شو د دنیا بروانه دنیا و چې کمدن روانه دا الله رب العزت تجلیات کی خصوصی چې دا چې کمدنو په بیت الله راځي هغه خصوصی تجلیات کټ شو بس دنیا بروانه قیاما للناس اخر کې به یو بدمعاش راشي هر څه بروان شي بیا قیاما للناس وشهر الحرام یا شریزت او قربانی و میلونا دا حکمت ذکر کئی ذالک لتعلمو دار دې لپاره چې پوښی تاسو چې یقینا الله پویږي پاغه باندې چې اسمان کې دي او پاغه باندې چې زما کې دي او یوازې دانا او یقینا الله دې پاره سبحانه پوهه ذات علمو پوښی یاره ذکر کئی سره د بشارت نه احکامات تابعداریو کوي پوښی یقینا الله دې سخت سزا والا او یقینا الله دې بخنه کوونکی مهربان نشتر دیراول عذاب د پیغمبر ذمہواری عذاب نه نه مال رسول الله البلاغ نشتر پیغمبر باندې مگر صرف رسول او الله پویږي پاره د کار کوي او پټوي قل لا سوال خبيث رد بنزور العباد رد کذن بنزور العباد نزور العباد کډیروم دي لکه لز دیګه دي د داتا غنبه خشته د بریانې ني او چکن بریانی ده چکن بریانی ده او زبردست مزیدار ورسره د کمندونو لسمنه پایم دي ولسمه لسمنه پای دی ولسمه خواګو مزیدار ورسره پکې د کمندونو روخ ابزم څخه اچولې دا مچولې دا لسمنه پای دی او لس کمندونو وبله غاړه ته د سپینو کړو ما پیتی دا ما دال ماشتي ایو پلیټي شرعي درې وړای دي او خالص مخلص د الله د رضا دي او د موحد د کمای دي د موحد د کمای دي دا چې کمندنو یو پلیټ دا دال ماش دا چې کمندنو د دغه لسو دی ګونو د بریانو نه سده غوړه ده دا څه بهتر دی لکه یو طرف ته لسمنه غوخه ده د خنزیر او بل طرف ته چې کمندنو یو پارمی چرګ دی حلال شوه د موحد تو وایا دا پارمی چرګ خره کله لسمنه غول صفا خبر دا کشان چې کمندنو دغه غول دی دا د زیارتونو دیګونه دا چې کمندنو غول دی او دا پای چې دی دا میتیازی دی د خر یا الذین قل لا يستوي الخبيث ورته وای نه دی برابر چې کمندنو ګندا او پاک ګند او ښه ګند غل او پاک نه دی برابر اگر کا تعجب کې واشي تعالی را اگر کاریان کی تعالی را ډیر واره ګندمال وړری زید الله نه ويرګی د الله نه عقل مندو لعلکم تفلحون کې دې چې تاسو کامیاب شئ یا الذین آمنوا تعذیب ذکر کئی ادب تعذیب ذکر کئی او شیطان وسوسه چي چې د فضولیات او تاسو کا شته دا مسالې بیانای د تحریمات او مسالې بیانای د نذور مسالې څه کوي
او خلق پویا کوي چې دا غلط رسمونه څه شي ختم شي او په معاشره کې د قانون عام شي اسلام عام شي تاسو کار کوي په معاشره کې د قانون اسلام څه شي عام شي په دې وجه قانون ناصافای کې سر اوچت کی یو استاد یو تاسو کومه بیا چې ما وی چې اسماعیل علیه السلام چې بغړ لال شو چې هغه وخه بیا چا خورلې وځي لکه دغه دا مسله شروع کی دا مسله به شروع کی یا وجه کمنو سر اوچت کی په وجه استادی دا چې کوم د دنیا نه اولیاء کرام تللی دي د دې باره کې ستاسو خیال دی د دې باره کې د کمنو ستاسو خیال دی دا چې لایانی مسله به شروع کی د دې لپاره چې دا غتیر بیان اثرات سکی هغه اثرات چې کمنو ختم کی غټه مدرسه کې غټه جلسه وا غټ خلکو پکې غټه مدرسه وا او غټ جلسه وا او غټ خلکو پکې او یو غټ سړي په غټه مسله شو کو بیان کو په مسله توحید باندې 2 غنټه بیان کو او یو غټ سړي را پاسه او غته نه تاسو کو وې د حیات النبی بارکه سوای دا شی دا غزنه جوړ شوی دی نا غزانه جوړ شوی دی پیداغي بارکه ته کمنو سوای فضله به جوړ شو هغه ورته دې کې د سکارو ما خو د توحید مسله بیان کړې ده ما بل مسله نه بیان کړې کدی کې د شکی نو خبر او تحقیقی خبره پرې دا بینا نه پدې کې ستاسو تحقیق د جمهور علماء دیوبند نه څه ده خلاف ته زګه چې هغه بیان اثر ختمول غختل هغه بیاناتو لکه د علماء کرامو او د عوامو زړونه ټول چې کم دنو شیخ سید پندای او شاه عنایت الله شاه بخاری رحمه الله طرف ترا ګرځولی هغه اثر رسوخ هغه چې کم دنو ختمول غختل دغه مسالې تاسو شو دغه مسالې تاسو شو او مسله جوړه شو لا یعنی مسلو کې صلاح خبرې کوي ایمان والو لا تسلوا نشیا تاسو مکوئ د داس خبرو بارکی کخار کړی چې تاسو نو خپه کی تاسو لرا فضل مسئله تاسو کوي شهر زما جنت تزم کو دوزخ ته زما پلار سو کو لانی مسئله تاسو نه مکوا سوالونه مختلفي ځنه سوال لایانی وي چې داغي دین کې څه فائدہ نه وي هیڅ فائدہ نه وي چې لکه زما جنت تزم کو دوزخ ته او زما پلار سوکته دویم قسم سوالی چې ضرورت نه زیات سره ته پوښتنه کوي لکه عامنا هاذا عمل الابد دریم قسم سوالی د شرمولو لپاره لکه اغلوطات چی سلورم قسم سوالی د احکاماتو د علتونو ته پوښتنه کول دا هر چا علم متنرسي پنځم کې سمسوالي د تکلف او د تشدد شپږم کې سمسوالي د متشابهاتو دا ټول ناجایز دي هغه سوال چې هغه ته کمندونو په دین کې فائدہ کوي پای کې د عقیده او د عمل اصلاحي او د ځان د پوهه کولو لپاره د فاسالوم راغله او انما شفاء العي السؤال راغله ان تبدلکم تسوکم وان تسالوانا او کتا تاسو کوي د داسې بیکار خبرو با انها وان تصدانها ضمیر راجع د اشیاء تا خو په اعتبار د سنت استخدام او کتا تاسو کوي د ضروري خبرو بارکه احتیاج او ضروری مسله وی دا غي بارکه تاسو کوي او کې چې بیان ولې شي قران نازل ولې شي قران یعنی د موضوع مطابق څه کوي تاسو کوي تبدلکم خار وکړی چې تاسو ته اف الله وانا معافی کړی دا الله رب العزت دې لاینې سوالونو نه دا سوال نه پورته کړل یا کچا کړو الله معاف
عف الله عنا اور تکړه الله سوال لا یعنی وسزونو دا در باندې نه دی خدای مکوا او یا کچا سوال کړو هغه معاف شو او الله دې بخنه کون کنا کامی د لا یعنی سوالونو مطالبو یو مثال یقیني را چې مطالب سپوس کړو دا څه بیکاره خبرو بارکی یو قوم من قبلکم استاسنا مخی اوخه غختل و یارن الله جارتن بیا شد دین انکار کون کی البته دا سوال پزای دی چې بحیرا صاحبہ دا مضمون مطابق سره سوال لے دا سوال چې کمنو پزای دی دا مختلف قسمونه رسمونه علاقو کې بحیرا صاحبہ وسیلہ اوهام دا یو څلور قسمه سارویو څلور قسمه سارویو دا باندې آزاد پر خودل داغي خوراک داغي سورلی به بزان بندولا اگر سورۃ الانعام کې راځي وانعام حرمت ظهورها بزان به چې کمونو داغي سورلی بند کړه اوس دا تحریمات العباد دي که نذور العباد دي یو صورت کدا داسیو چې ویره دې خپل ډیپټای وکړي او ډېر خدمتونه یې وکړو نو بس ته نور ستړي دي آزاد بیکو ستړي دي سبه کو آزاد بیکو او موږ به کمندونو زمونږ باندې د دې سورلی حرامه او په موږ د دې غوښه څه شي حرامه دې موږ له خدمتونه کړې دي اوس کته نور الو اناس زلوم ته خار کوي بد خبره ده نو څه شو تاسو په جوړنه پوېږئ تحریمات العباد پزان بند کړل کنه سورلی پزان بند کړه غوخه پزان سکړه بند کړه نو په دې توجیه تحریمات العباد شو دویم یا به پری خودل په دې نیت باندې چې دې دا دومره وخت مونږ سره تیر کړل دومره لنګونونه وکړل او مونږ کرے دومره وخت تیر کو نو په دې د چا نظر دی دا په مونږ باندې زمونږ د درگاہونو سره نظر دی اوس په مونږ د هغه منجورانو توقف کو مونږ به تنه پای مې نسکو غیر تنسکی دا مونږ زیارتونو ته ورو باخل نو په مونږه چې کمندونو شو حرام شو او هغه د پاره چې کمندونو مونږ مانخ تکړه نو چې د دې په ځان حرام کړو نو شو تحریمات العباد او چې دا هغه د پاره مانخ تکړه نو شو حضور العباد کوئی اوس راشه چې صرف تحریمات العبادی نو حکم ادارے چې دا دی په ځان بند کړیو الله او ته وې دا ځان باندې روا کړي دویم صورتو چې لکه ویلو چې مونږ په ځان بند کړو خو په دې نه چا نظر دی نو دا غي په نوم آزاد کړل نو دا تحریمات العباد یو ځای شو د چا سره نذور العباد سره نو د نذور العباد حکم سو حرام هغه استعمالول جائز نو غل دی هغه او اوس په پدې کې برکت ګرځنه کنه نو د دې د وجنا چې تحریمات العباد نذور العباد سره بیا چې کمنو حکم دار چې بیا به استعمال ما ګوره د تړي روبت تالان ته خو پوښي یي پی تاسو پښتو کې د عربی په تفسیرونو کې نشته صحیح ده عربی تفسیرونو کې لا پښتو دي دا خبره نه باهیرا دا یو خوخه چې لته یا پینځلم ګونه به وکړل دوی ولا هغه کوشله آزاد وکړه صاحبہ دام یو خوخه چې د بیمارۍ نه وځي کمنو یو سړی خوشو یا به د سفر نه راځي دا به آزاد کړه چې وځه خدای تعالی رسول ما بعد دې خوراک کار په ما باندې
وسیله دا ګډه وجیزه و چې برغ لمبونونه برغ بچي به راړل وی په دې چې نظر دی نو آزاد دی هم اوخو چې ډېر وخت به ورسره تېر کړو او لږ اوښې به یې مال کړي وی به ده خپله ډیوټي وکړه او شای ګرمه شوې ده دا به آزاد کړو په آزادېدلو صورتونو باندې پوه شوئ یا صرف آزادول نو تحریمات العباد یا داسې آزادول چې یاره په دې ده چا نظر دی وترى نزول العباد ما جعل الله من بهيران ذلك الزول ما شاء الله یعنی دا قانون الله نے مقرر کرے نبی جائز کړی الله ما شاء الله نے مقرر کړی الله یعنی دا رسول دې دا نه مقرر کړی بهيران او صاحبان او سیلانان نامه یو تعریف کو ابن جریر یا نور تفسیرونه ګورنه دومره تعریفونه وي د دې وجه دا ده چې بدعت په ټول دنیا کې یو شان دي بدعت یې ګڼل نو ځنې دا یو شان دي ځنې دا بل شان دي د دې وجه نو مفسرینو بلا معنی کوي ځنې دا یو شان دي ځنې دا ولكن الذين كفروا كافرون يفترون على الله الكذب جوړي په الله باندې درو واثرم لا يقلون زیاد دینا لا يقلون لا قلنا کار ناقلی وإذا قیل لهم زورنا جتی کلت بطلی ترابلی ندی سکی باو کی چویلی شدی تراشی زورنا پہ اتباع لابا باو کی نیر شرک پیلی دلیلو نور سنو ثقافت باو کی چویلی شدی تراشی آغا تا چنادل کردی اللہ نبی علیہ السلام تا ہوائی دی پوری دی مغلر آغا چی مندی دی مغ بلیبان پر مشران اولو کانا آبا ہم لا یعلمون شیم ولا ارسدون فاگر کی پلاران دلی شنفوئی کی پیسیز بانی نبیدایتی یا الذین آمنوا ترغیب التبلیغ یا الذین آمنوا دا مسئلی بیان کی اے ایمان والو علیکم انفسکم علیکم انفسکم لا ضرکم من ضل اذا تبعتم دې دا مطلب نه دی چې بل سړی په خپل ځان پړ دی چې په خپل سمې نور دنیا دی تو تکیږي خیر دی کار تکیږي هر څوک په خپل قبر کې سمجي او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی تاسو د آیات وایي او غلطه معنا ولکوي تاسو دا وایي چې بیان تاسو گناہ رد کولو تاجت وی کتا سو گناہ رد کو نکو اللہ با عام عذاب راولی عام عذاب اللہ راولی ہدایات کریمہ و مقصد دا اے ایمان والو علیکم انفسکم پتا سبحان ضروری دے بچ کول دخلو ہم جنسو بچ کول دربانی سدی ضروری یعنی طول انسانانو دو بیان لا ضرکم من ضل نقصان درگئی تاسو لرا گمراهی دا غچا چر گمراشی اذا تدیتم کلچ تاسو کلکی بیان تا بیانو کو سکنه مړي رساله سو نقصان دوی مدادا چې زنو مسلمانانو پلارانو نکان هغه په حالت د کفر کیو الله وای اے ایمان والا بتا سبحانه ضروری ځانونا لا ضرکم ضرر لګی تاسو لرا تاسو چې گمراه دي منا بایکم مشران استاد سنا کله چې تاسو به ہدایت یې یعنی کاغه گمراه دي دنیا نه تاسو څه نقصان تعالی دې کومو څه نقصان نشته الا الله مرجوکم علیکم انفسکم دریم مانا پتا سبحانه ضروری خپل ځان یعنی خپل فکر اول وکړه اپنی اصلاح کی فکر کیجیے ځان مې راوا اکثر مولا طالب نزانی ځان دې کمزور ویری ځان مې راوا خپل اصلاح دې کمزور مخکې کا لا ضرکم من ضل نقصان درکې تاسو راو څوک چې گمراه دي اذا تدیتم کله دې کمنو چې تاسو کلکی په بیان کولو باندې
بس بیا چې کمدنو هر څه دي الله رب العزت بس کې دلتا شنو ټولو خبر وکي تاسو سره باور چې تاسو سره عمل کوو یا الذین آمنو تدې ځای خاتمه د سورۃ تا او بدی کې رد شرک اعتقادي دو خبرې ذکر کړي عالم الغیب الله دې او متصرف څوک دی الله دې حلال او کې حرام او کې باغ سوق وي شاهد دې کمنو عالم الغیب اوسوي متصرف ځکه پته وتا چې دا کم نقصانی دی او کم نقصانی نه وي چې هغه تداسي دا وته معلومي او اختیاري وي باندول او حرامول شي اختیارات وي چې څوک یو نو باندې تاسو کول شي عالم او متصرف وي عالم او چې څوک عالم الغیب او متصرفي نو د حرامولو د حلالولو اختیار هم دا غره او قسم به هم داغه په نوم څه کول شي ځکه قسم عبادت دی قسم ویلو موږ یو قسم قسم څه شی دی عبادت دی دا هم داغه چا په نوم باندې چې هغه د کمنو عالم الغیب اوسوي متصرف نو کله ته معاملاتو کې غلط رسونه ختم کړي په غلط رسونو کې اورا سمداو شاغي به کمنو قسم کاو یا به ورکاو نو د الله او د منات په نوم به کاو ورکاو لکه پښتنو باندې د لوی ځوان کول راکا د لوی ځوان کول راکا دا غلطه خبره ده قسم ک کولی نوم به د چا په نوم کړي او که قسم ور کولی نوم به د چا په نوم ور کړي دا الله رب العزت په نوم باندې نو دا ذکر کوي دی یو واقعي په طریقه باندې چې په دې واقع کې عیسایانو له قسم ور کولو نو کوم دې حساب نو مینه ور کړل چا په نوم الله په نوم او که مسلمانانو قسم کولو نوم د چا په نوم نو مقصودی ځای د په واقع کې فیقسمان بالله دې دوزلې کور کول قسم دی او که کول قسم دی دا غلط رسم دی چې تاسو د غیر الله په نوم باندې څه کوئ قسم دې ته شرک په الحلف وې د عبادت یو قسم دی قسم دا ول الله په نوم او درې بنجاریانو دا پاپړو خرصول والا چې دا ځای په ځای چپلې مپلې او دا لغه چې وسري دا چلتا پرتا دکان شي صحیح ده نه چې دا غي وسره کپڑے وسره وسره چې کمندونو د نور سيزونه مزونه ګرځي یو کلی تا بل کلی تا وړي خل دا درې بنجاریانو دای بنا یو کلی کې سودا واغ تبل تبل بل کې نو بل تبل داسې وګدي سفر به او کاروبار وکاو یو تمیم بل عادیو او بل بودل دی ورکاو دا دوی عیسایانو او بودل مسلمانو نو دی یارانو وتلیو سفر وکړو دا بودل بیمار شو پزان پوښتنه چې خنیمه خپل کډه ګوډه راځم کړه بوجای جوړ کړه دې ملګرو ته وویل چې دا کډي به بیا مونږ کار ورکړي کله موږ څنګه دا ورکړي هغه موږ شو بیمارو نو پاسو دې چې د سفر نه واپس راغلل نو هغه کرا بوجنګړای ورکړه پیجدا د بودل سامانو باقي شوی ته نه مړ شوی هغه د سامانو لټاو نو په سامان کې یو چیټ پروتو او پاره چیټ کې لیکلو چې دې کې یو د سرو جام دی او هغه د سرو جام پکې نو دې د مړی کور والو داوو پر په دې دوه کسانو چې دې زمون جام پټ کړی دی خبره ته ګوره وګ دې د پیسانو کومایتونه چې دې زمون جام څه کړی دی پټ کړی دی نبی علیہ السلام دی راو وختل دوی موږ نه پټ کړی وی موږ نه پټ کړی هغه سره خو ګواهان نو چې چا داوا کړی و دغلا چې تاسو چې کوم نو جام پټ کړی سره سنو ګواهان نو خامخا وچاله قسم ورکړي منکر له وسو ورکړي قسم ورکړي نو ترمیم او عادي عیسایانو
نو راولا کینوا د موس په ټیم کې په ګاڼه کې کینوا چې په ګاڼه کې سړی دروغ نو ځکه یار موس په کې ملاویږي نه غوته لکه سړی شرمیږي لکه کې کنه ځکه ځنې راتار ملګری د سړی هغه ته به ولکه د موس په جمعات کې میراب نه شرف پروږي نو جمعات کې او میراب کې مازیګرو دا د راولې کینه وي او د الله په نوم رسول کوي اگر چې عیسایان دې قسم به چا په نوم ورکوي دا الله په نوم نو دا یو آیات شو ورپسې بیا وام اے ایمان والو شاهد بینکم اذا حضر احدکم الموت آغا قسم گواہی تاسو ترمنځ چې کله حاضر شي یو تن صاحب سمر او وخت وصیت کې گواہی د دوه کسانو ده انصاف والا تاسو نه او خران من غیرکم یا نور دوه کسانو من غیرکم علاوه تاسو نه چې مسلمانان دي لکه انتم ضربتم فی الارض کتا سفر کوي بزما کې فاصابتکم مصیبت الموت نور اصل تاسو چې کوم مصیبت تمر تاسو دونه ما من بعد الصلاه باندې یو تاسو دوار لرا پر زمان دنا ایثار وي باندې دوار لرا پر زمان دنا فیقسمان بالله نو قسم کوي دا په الله باندې وپوښوي فیقسمان بالله ان ارتبتم کستاسو شکی چیرې دې کسات کشک نور مور کو قسمي ضرورت څه بس صحیح ہے او کشک استانو قسم بدی څنګه پیدا څه وکړي لا نشتری بی ثمنن ناخلو منگا پا دے قسم پیسے یعنی منگ پا درو و قسم کو جزان تا پاتے کو جام پاتے کو ولو کان ذا قربا اگر کلا پیسے خوگی دیارا اگر کلا مال دیر سدے خوگ دے ولو کان ذا قربا ولا انتم شهادت اللہ آنو پٹو منگوائی دا اللہ یقینا شو من پدا وقت خام خاد گناہگارونا اوشو آغا سچی اوشو دی کتانو سو قاسمو کو دی بار رو دلو پلکه طبیعتونه د دې مړي د وارثانو ډېر مزیدار نو چیرې جامو دی دا کله د عیسایان دې په قسم څه پروا ساتي فیصله شو بس خبر راوته کوي پر دې ډوب شروع کو تلاش ملاش کوي چې خدای بخیر زرګر لاله یو راځي زرګر سره د زارو جام پروت دی هغه ته وی لاله جام ډیر مزیدار دی نه شو کړی هغه ته دا خو تمیم او عدی را باندې خرڅ کړی دی ها تمیم او عدی خرڅ کړی او ته بیا ته لاله تا سره لیکل ثبوت مغوشته بیا دا خو زمون قانون دی زرګرانو قانون وشته ته برابر دی وی کچرته د فیصلې مسله راشي او تاسو کې راو وختل شي ته به وای چې دا ما باندې تمیم او عدی خرڅ کړل دی او ته ولې دا دې خبره دا ما په هغه ما خرڅ کړل دی صحیح ده دی لاړل او اپیل وکړو نبی علیہ السلام ته چې زمون په کیس ته نظر ثانی وشي زمون په کیس ته وشي نظر ثانی وشي دې دوه کاکاګانو موږ لمال پورا نه را رسولې خبرې ته انکار وکړ اقرار دې دې کسانو موږ له کمندرو مال پورا نه را رسولې هغه تمیم او حدیوی موږ پورا را رسولې څه شو داوا شو څه شو اوس مدعی باندې دي گواهان او په منکر سره قسم نو دې سره گواهان نشته تمیم او حدیث سره نو قسم چا تا ورواړي وارثانو د مړی ته دیم صورت دې رال د مړی وارثان وته وی جان درګر سره پیدا شوه دی او درګر وی چې دا په ما باندې تمیم او حدیث خرڅ کړی دی نو نبی علیہ السلام باندې تفتیش وکړ نبی علیہ السلام هغه راوغوښتل هغه وته وی دا جام من د بودل نه په پیسو اغسته و څه شو داول بیا نه شو چې دا شرا داول شرا چې دا موږ نه غنه څه کړل په پیسو اغسته هغه ورته وینا د پړي وارثان وینا کدا خرڅ کړو نو بیا دا پات چیټ کې باغه کټ کړو دا هغه چې کمنو خرڅ کړل نه
هغه منکر شو دی شو مدعیان شو دعوه سره دې مدعیانو سره گواهان بشیران نشته چې نشته هغې له به څه ورکوي قسم نو هغې سره چیټو هغې ورته وایي چې نه ده خرڅ کړی هغه نو هغې څه وکړو قسم اوس دی له قسم ورکوي نه په څه به ورکوي د الله په نوم قسم وشو اوس سوال هغه فیصله هم په چا وشوه په قسم وشوه په ګواهانو نه ده شوي او دا دویمه فیصله هم په چا وشوه قسم وشوه په ګواهانو نه ده شوي نو دواړه فیصلې یو شان دي پکار دي نو څنګه فیصله ثانیه ناقض او ګرځېده د فیصلې ولاړه سره نقض د قضا خو اله کېږي چې کله دویمه قضا قوي وي د چا نه دا اولې نه یعنې اولې سره اتصال له قضا راغلی دی نو هغه قوي شوې ده نو څنګه کوي نو دا ذلك ادنى ودی وسره وجه ذکر کوي لشهادتنا احق من شهادتهما ذکر د دې دویمو سره دا دویمه قوي ده هغه څه د قوت هغه د قاضي چې کتنه څه شي گواهی د قاضي گواهی دویم تمیم او عادي کې د تمیم یا د عادي مسلمانېدل چې هغه راغی نبي علیه السلام ته وایي زه ارام برام نه کومه دا مونږ پټ کړی نو د هغې هغه دعوه کمزورې نه شوه کمزورې شوه فاینو سره لا انه مستحق اسمن معنی ته ګوره فاینو سره که معلومه شو دا خبره که خبر وکړی چې د دې چې انهما چې یقینا دا دواړه استحق اسمن حقدار شوي د ګناه په دروغه قسم حقدار شوي دي د ګناه په دروغه قسم کولو فآخران نور دو کسان یقومان مقامهما ودریږي وا په ځای د دې دواړو یعنی چې مخکې هغې منکر اوس په دی سي منکر یقومان مقامهما من الذین داغ کسانونا استحق علیهم چې راغلی دی په هغې باندې تاوان د جام استحق علیهم چې راغلی دی په هغې باندې تاوان د څه شي هم الاولیانې هغه څوک دي دا په آخرانې څوک دي هم الاولیانې دا اولیان خبر ده دا موضوع دی هم الاولیان هغه دي چې کمدنو نږدې مړي ته نږدې چاته مړي ته فیقسمان بالله قسمونه وکړي دا دواړه په الله باندې او دا وایي چې له شهادتنا چې خامخا زمونږ قسم احق کو ډېر لایق دی د قسم د دې دواړو نه او موږ زیاتې نه دی کړی انا اذا لمن الظالمین یقینا شو مونږه په دا وخت کې خامخا ظالمانو نه ذلک ادنا یاتو بشهاده دا چې کوم نظر ثانی کول شو او تفتیش کول شو دا ډېره ښه طریقه ده ځکه که دا وه چې اوله فیصله وشي ورپسې بیا اپیل کېدلی نشي نو بیا به هر څوک په دروغه څه کوي قسمونه کوي خو چې کله داسې طریقه شوه چې تحقیق کوئ او نظر ثاني هم کېدلی شي په کیس باندې نو اوس په خلک ړومبي کیس کوله دروغ قسم بیا دا ډېره کړې وه دا داسې طریقه شراب وړي دی په ګواه باندې په حق د دې باندې چې څنګه د ګواه حق دی او یا به ویرېږي چې راو به ګرځولې چې قسمونه پر د قسمونو دی نه او یریږي د الله نه ومنې خبره الله رب العزت توفیق نه ورکوي قوم نافرمانه ته یوم یجمع الله الرسل عالم الغیب صرف الله دی نو نفي د علم غیب کوي هیڅوک عالم الغیب نشته عالم الغیب صرف څوک دی الله دی او قسم به د چا په نومي یوم یجمع الله الرسل هغه ورځ چې راجمع وکړي الله پیغمبران ورته به وایي ماذا اجبتم تاسو څنګه قبولتیا کړی شوې وه سم جواب درکړی شوی تاسو لره هغوی ورته وایي لا علم لنا موږ ته پته نشته ولې نشته نو نوح علیه السلام چې ورته ووایي وی چې غر کې که لا یلیدو الا فاجرا کفارا موسی علیه السلام وایي ربنا اطمس سلام علیهم واشدد علی قلوبهم لا یؤمنوا حتی یروا العذاب الألیم نو څنګه وایي چې لا علم لنا څنګه جواب کړی دا په یاره راغلی قرآن مجید کی دی لا یحزنهم الفزع الاکبر پیغمبران او نیکان خلق هم من فزع یومئذ آمنون دی د آخرت د گھبراہٹ نه پامن دي د آخرت د گھبراہٹ نه دي پامن یو جواب صحیح لا علم لنا من ته پته نشته
بباطن ما اجاب به اممنا موږ ته د پټ پتا ظاهر کې چا منلې و چا نه منلې او د ډل او د زړه پتا موږ ته لا علم لنا بعد وفاتنا نشتا پتا موږ ته پس د مرګ زمونږ لا علم لنا بعد وفاتنا پس د مرګ زمونږ درې لا علم لنا ستاد علم مقابله کی ذکا چې ناقص پنځ د کامل کل عدمی دا الله رب العزت علم کامل له او پیغمبرانو علم هغه الله د علم مقابله کی ناقص دی نو زمونږ علم ډیر کم دی او ستا علم پورا دی نو بس زمونږ علم ته څه ضرورت نو دا تاسو لکه چې نشي دا په منزله د آدم شو په منزله د کمدنو د آدم شو لا علم لنا نشتر پتا منگتا انکا انت علام الغیوب یقینا تد کمدنو علام الغیوب پویا وپٹو باندی عیسیٰ علیہ السلام راوڑو ذکر پا عیسیٰ علیہ السلام دو الوحیت شیو گمان شیو نچابویل چیرا عیسیٰ با علم الغیب ہوسی متصرفی نو قرآن ذکر کئی چې عیسیٰ نه علم الغیب دی او نه متصرف دی او هغه چې کوم معجزات الله ولا الله ورکړي نو د عیسی علیه السلام بیان ذکر کئی د قیامت د ورځې چې عیسی علیه السلام به اجازه نه علم الغیب مونسمه متصرف نو د قیامت د ورځې بیان الله نن دلته ذکر کو د دې لپاره چې عیسایان تپتو لګي چې عیسی علیه السلام اعلان عیسی علیه السلام څنګه دی اعلان دی واخر عیسی علیہ السلام ذکر کوي په یو رکوع کې الله عیسی علیہ السلام ته نعمتونه یادوي او دویم رکوع کې اصل خبره ده دا خبره د قیامت ته خبره ده چې قیامت کې الله عیسی علیہ السلام ته وایي چې ما در سره دا نعمتونه ویلي نو تا خلکو ته وایي چې زه الهي ما لکه زما د نعمتونو بدله دا وه دا خو ویلي نه و که نه خو دا د شرمولو د چا لپاره عیسایانو د نصاراو د شرمولو لپاره عیسی علیہ السلام جوابونه ورپسې رکوع کې ذکر کوي واو کې شوب وی الله په قیامت کې وای عیسی د مریم یاد کړه نعمتونه مې په خپل ځان او په مور دي واو کې چې کلاک نکړته پتاي د روح القدس باندې وما د روح القدس تا خبرې کوله تو کلم الناس بیان کوتا خلق تا خبرې کوله خلق سره په دې کې او په عمر کې او باغو کې چې په اکړه مې ته کتاب باندې او قران باندې ول حکمت او په سنت طریقو باندې او تورات او انجیل باندې او باغو کې کتاب جوړو تخاتنا په شان د شکل مارغ زما په اجازه دا زما اجازه تو تاسو کې بوکه وونه شباغه رسول کې زما په اجازه دا خو معجزات او تصرفات خونو پاتو برولک ما ولا برس او هغه وتا چې کمنو پیدا شروع دا برګه بیزنی پی اجازت زما باندې او باو کی کتاب را استعمال لره پی اجازت زما باندې او باو کی جبل گل بنی اسرائیل سره تکلیف نه ته بچ کړه غینا اسمان ته یو کې جوړلې باو کی جتا پیش کول دیتا او را دې ورته د صاحب دلیلونه نو یا کسان چې کوپر کړه دینا ان هذا الا شعور مبین دا مگر صاحب فایذو هیت الوارین دا چې کمندونو بل نعمت نیکان ملګری می دل پیدا کړل او پاو کې جزړ کې می واچولا خاص ملګرو لرا ال الحواریین ان امنو بی دا چې یقینو کوي په ما باندې او زما په پیغمبر باندې قالو دوی آمنا مونږ ایمان لرو شهدنا مسلمون او گواشا چې یقینا مونږ تابعدار اس قال الحواریین دا بل نعمت معجزه ورکول حواریین د معجزې مطالبه وکړه او ما چې کومو صدر کړ معجزه درکړه او کې شوی حواریینو وای تاسو د مریم حال یستطيع ربک ظاهر معنا خدا دا شای وصلری سارب نو دا څنګه حواریینو چې دا الله رب العزت په قدرت کې شک کوي چې دا الله واسطه او کنيشته او دا الله قدرت شته او کنيشته یو فظاهر فریدا او هو آیا چې دا لړم بيزلیو
لا پورا پوهه نو د الله په صفاتونو نو عیسی علیه السلام ورو پوهه کوي لا پوهه نو دویمه دا چې هل یستطیع ربک هل یستطیع په معنا د هل تستطيع سؤال ربک ده تا رب وسلري مطلب ته د سوال کولو وسلري چې ته د الله نه سوال وکې درې هل یطیع ربک ایستا رب دا سوال منظوري استا دا سوال منظوري نازل علینا دا یا یستطیع په معنا دی یفعلو آیا کای چې کمنو ستاره دا خبره چې نازل کی په مونږ باندې او خوان چر بارنا عیسی علیہ السلام ته ویرګی دا الله نه معجزې مغواړي ای تاسو ایماندار زګه د معجزې نه رسو استیصالی غضب راځي خلک بیا ټول چې کمنو ختميږي دوی وتوی مونږه موج په ایمان کې او په صداقت کې شک نشته خو صرف اطمینان غواړو دیو ته اراده کومنګا چې خو موږ د دینه اوګیو یو پاتماین قلوبنا او مطمئن شزلنا زمنګا وانا لمن قد صدقتنا او پوه شومنګا چې یقینا تاریخیا ویلې موږ ته او شو موږ په دې باندې من شاهدین دغوای کوونکو نه بیان کوونکو نه قال عیسی ابن مریم اللهم او عیسی علیہ السلام دوی د مریم اے الله اے رب زمونږه را نازل کړه په موږ باندې درستخان او خوان چې د بارینا چې شي زمونږ د پاره خوشحالي د پاره دا ولنو زمونږه زکه دی وتی اخري او د پاره درستانو زمونږه هغه رستنی به وای چې زمونږ د مشران الله اکرام کړو نو خوشاله وي چې الله رب العزت ول درستخان څخه کړو تعالی ګلو وایتم منکا او نه کوجی ستاسو طرفنا د اکرام د مسلمانانو او اکرام د موحدینو اور روزی را کمنگ لرا آتے غور روزی ورکو ان کے اللہ رب العزت ہوئی چیز نازل ان کے امدی لرا تاسو تا چاچ انکارو کو پاس دے رات لونا چه خوانچے نا پس انکاریو کو یقینا سزا بورکم دل ردا سے سزا چه سزا بورنکم دل را یو تند مخلوقاتو تا چه دا سے معجزہ راشی بیاوم انکار کئی سخت سزا بورکم ویس قال اللہ یا عیسی ابن مریم دا اعاده بعد عهد دا هغه وسقاله دوباره راوړو دا غي اصل مقوله داو چې خما دا دومره خو وکړل دا غي خو بدل داو چې تا خلکو ته وې چې ظالم الغیب ما متصرف ما واسقال الله هاک چوبو الله و عیسی زید مریم آیتا ویلو خلکو ته اتخذونی او میلاهن چې جوړ کړي مال را زما مور لره دو خدایان الله رب العزت نه علاوه دا دي عیسایانو د شرمولو لپاره الہین من دون الله دو خدایان د الله رب العزت نه علاوه عیسی علیہ السلام جوابونه قال یو سبحانك پاک الله رب العزت ته شریک نه اولوہیت کې تاسو سره شریک وي صدر نشته ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق عیسی علیہ السلام خپل ذکر کړي دا لاسن خبره ده شرط عبدیت او شرط اولوہیت چھوٹی منہ بڑی بات وڑا خلو غټه خبره ما یکون لی ندی مناسب او ندی لائق مال را چوکما خبره چې نشته مال دا غي سجواز دې حق نشته زمانو اوس ته یو سړی وای چې پلان کې کاری زوم کاری ما نو لکه انسان کاری کېدل شي کنه خو لکه مخلوق څنګه الاشي د دې خو ما کې سزا ده سره نشته ده چرته عبدیت او چرته اولوہیت دیم جواب الله چې ته زمانه تاسو کینو دې کې څه چللې کدا ما ویلې نو تا ته پتا وې خدا ته چې زمانه تاسو کینو معلومیږي دا چې ما ویلې ان كنتو قلتو فقد علمتا کما کړي وی دا خبرانو تا ته پتاي فقد علمتا زکا چې تعالی ما فی نفسی ولا لو ما فی نفسک پویږي ته هغه باندې چې بزاست تا کړي او نو پویږي ته هغه باندې چې بلل زما کړي ونفس ما کړي او نو پویږم ته هغه باندې چې بزاست تا کړي
پیسا شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایل چې شاه صاحب د گجرات رحم الله معنا کولا قال ما فی نفسی ولا لو ما فی نفسک تو جانتا ہے میری اندر والی بات اور میں نہیں جانتا تیری اندر والی بات نفس کمائلی قبی شانی اللہ ځان ثابت کړی مونږ په نور نه پوهیږو انک انت علام الغیوب یقینا ته الله پوهیدونکو پټو باندې ما قلت لهم بل جواب ما قلت لهم الا ما امرتنی به ما نه کړی دیتا او ما نه ویلی دیتا مگر هغه چې تا پر راته حکم کړو چا کوم کتاب منزل او حکم ویلو امرتنی به اکم خبره وا ان عبد الله ربي وربكم وربكم دا چې عبادت کوي د الله صرف او صرف د الله زکا چاغه رب زما او رب تاسو دای په دلیل توحید راوړو ربي وربكم شرف زما او رب تاسو وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم او زه په دې باندې چې کوم دنو غواما ترسو پورې چزوم په دې کې ما ته هغه وخت پورې پتا و فلما توفیتنی فاغه وخت کې توفیتنی چې تا پورا واغستلما د امانه پاو کې چې تا وفات کړم ځکه دا خبره خو د قیامت ته کنه نو قیامت کې خو وفات څه شوی کونت انت رقیب علیم اتوی نگران په دی باندې وان تعالی کل شیء شهید او ته پارس باندې گواه حاضر ناظر پار ځای کې ته ان تو عذبهم فانهم عبادک وان تعالی کل شیء شهید نفی شرک فعل میراوړه او ان تو عذب نفی شرک په تصرف نفی شرک په تصرف ان تو عذبهم فانهم عبادک کته سزا ورکړه دی لرانو یقینا دی مجرمان ستا مجرمان دي تا سره شرک کړل نو چې څو سره کوي وای تغفر لهم او که بخنه کوي دیتا یقینا ته زور اور سوق دنه تاسو شي کولن که مشرک بخیل سوق دنه تاسو کوله زړه ته نوم چې معافي کا دا اظهار د قدرت د الله ر سفارش نه دی ونه شو اظهار د قدرت د الله عیسی علیہ السلام مشرک لسنه کوي سفارش نه کوي او ابراہیم علیہ السلام وہی سورت ابراہیم 36 نمبر آیات کی من تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم چچا زمانہ فرمانی کردہ نصبخون کے مہربانی مطلب معافی کا ناغوی معافی کا او عیسیٰ علیہ السلام ہوئی انک انت العزیز الحکیم یو ابراہیم علیہ السلام د دنیا خبره کوي دا خبره دی ابراهیم علیہ السلام په دنیا کې نو چې کوم نافرمان دی الله نو قابل لمعافی یو ګرځو دویم ابراهیم علیہ السلام دا هغه چا بارکه خبره کوي چې هغه نافرمان دي خو ګناګار دي مشرکان نه دي وی الله معافی کا الله معافی کا ما سفارش کوي نو ځکه الته تتم راوړه فإنک غفور الرحیم د عیسی علیہ السلام خبره په آخرت کې ده او د مشرکانو مقابله کې ده عیسی علیہ السلام سفارش نه کوي هغه اظهار جلالت کوي دا الله قدرت کار کوي چې دا الله قدرت ته قانون ځان لې قدرت ځان لې نو قدرت ته الله چې کوم مشرک له عذاب ورکي او جنت ته بوزي څوک ته تاسو کوله نشي البته قانون ادارې چې مشرک معاف کوي نه وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ او که معافی کہہ دیتا یقینا تے زور اور حکمت والا قال الله رب العزت کو تو وہی خلاصہ سوال او جواب نن خبره د قانون ده هاذا یوم الصادقین دا غرض دا چې فائدہ ور کوي رښتینو ترشتیا ده دی الصادقین صدقهم رښتینو ترشتیا ده دی اوله فائدہ ور کی ينفع الموحدين توحيدهم توحید بولا فائدہ ورکی دایلرا بخنا دایلرا جنتون دی چبایگ بلان داغین سندونا خالدین فی آبادا ہمیشہ وی بدے کے ہمیشہ رضی اللہ عنہ ورضوان خوشحال بی اللہ دینا و دیب خوشحال دا اللہ نا دار کامیابی لویا حاصل صورت یا ایوہ الذین آمنو اوفو بالعقود اے ایماندار وادی پورا کئی
وعده د هلو د حرمت پوره کوي دا الله حرام ته حرام وای او دا الله حلال ته حلال وای او منښت د چا په نوم کوي دا الله په نوم کوي د ځان نه جوړ شوي تحریمات څه کوي ختم کوي او د مخلوق په نوم باندې منښت مه کوئ اوفو بالعقود زکا چې لله ملک السماوات والارض صرف الله رب شهید اسمان او د ځمکې او هغه څه چې بدی کې دي هغه الله له پاره سبحانه قدرت والا نفعبدوه وانظروا له لا لغيره سمت الضرر فعبدوه عبادت صرف او صرف داغو کوي زکا متصرف سوکتے اللہ علم الغیب سوکتے اللہ رب العزت عبادت صرف داغو کوي او نظر نیاز او منختے صرف د چاو منئی اللہ رب العزت منئی وهو على كل شيء قدیر آغا اللہ دے پار سبحانه قدرت والا